يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب تقوية الإيمان د ولي الله رحمه الله دویم عنوان تړي د قرآن فیصله. قرآن کا فیصله یعنی کم خلق چې د غیر الله عبادت کوي، د هغې دپاره نیاز کوي، نظر کوي، منښتې کوي او د تکلیف په وخت کې، د مصیبت په وختونو کې هغې ته اوازونه او رامدد شوی، نو د هغې خلکو دا سبب د قرآن او د سنت پرېښودل دي. یعنی د غیر الله عبادت او د الله سره شرک کول لوی سبب څه دی چې دا خلکو قرآن پرېښی دی او سنت د نبي علیه الصلاة والسلام یې پرېښی دی. په شریعت کې د عقل نه کار واخیستو، د دروغو کیسو پسې ولګېدل او غلط رسمونه دا په دلیلونو کې وړاندې کوي. که چېرته دوی ته د قرآن او د حدیث علم وی نو دوی ته به پته وه چې د نبي علیه الصلاة والسلام وړاندې مشرکان هم دغه دلایل او دلیلونه ذکر کړو. الله رب العالمین په دوی باندې غصه شو او د دوی د دروغجن کېدو طرف ته اشاره په قرآن کریم کې وکړه. الله رب العالمین وایي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُم وَلَا يَنفَعُهُم، او عبادت کوي دوی د الله نه علاوه ما د هغه څیزونو لا یضرهم چې نقصان نه ورکوي دوی ته، ولا ينفعهم او فایده نه ورکوي دوی ته، ویقولون او وای دا مشرکان هؤلاء دا کسان معبودان شفعاؤنا شفارسیان دي عند الله د الله په نزد زمونږه. قل ورته ووایه ای محمد رسول الله اتنبئون الله آیا خبر ورکوي تاسو الله لرا بما په هغه څه سره لا یعلمو چې نه پوهېږي هغې فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه په ځمکه کې سبحانه پاک دی هغه الله تعالی وتعالی او اوچت دی عما د هغه څه نه یشرکون چې دا خلک ورسره شریکان ګرځوي. الله رب العالمین پې رد وکړو چې دی عبادت د الله نه علاوه د معبودانو کوي او داسې معبودان دي چې نه ورته ضرر ورکولی شي نه ورته فایده ورکولی شي، او بیا دوی وایي چې دا د الله په نسبت باندې زموږ شفارسیان دي. الله رب العالمین وایي چې آیا تاسو د داسې څیز په باره کې ما ته خبر راکوئ چې د هغې په باره کې ما ته علم نشته، یا تاسو په الله باندې دروغ تړئ؟ نو دا دویمه خبره ده چې تاسو په الله دروغ تړئ. الله رب العالمین دی د نفع او د ضرر مالکان نه دي ګرځولي. نو که چېرته دی قرآن لوستلی او سنت د نبي علیه صلات وسلام لوستلی نو دا به الله رب العالمین ورته هدایت کړي. نن خو امت دومره ګمراهۍ طرف ته تللی دی چې تا ته به وایي چې ګوره ګمبد خضرا د نبي علیه صلات وسلام چې کوم ګمبد دی د هغې رنګ شین دی او د کیري د بادرنګ رنګ هم شین دی، نو دا پوستکې د بادرنګ به وله ډسپین ته نه ارتا وایي، دا به ګند ته نه ارتا وایي، دا ګستاخي ده. اوس داسې جوحلا خلک راوتي دي چې خلکو ته دینونه ښایي. یا د مزد ته یو انسان مزد کې د هغه د وړاندې د تېرېدو کومه طریقه ده، یا موبایل به کېدي نو په کومه طریقه باندې به کېدي، نو چې کوم مسایل او احکامات بیانول امت ته پکارو هغه یې پرېښي دي، او د پیشو په تندي باندې نعلین مبارک نو پیشو مبارک، او دا د خلکو دپاره پیشوا ګرځېدلي دي. وجه یې څه ده چې خلکو قرآن او سنت پرېښي دي. په دې وجه باندې د الله نه علاوه هېڅ څوک قادره نشته په هېڅ یو څیز باندې که یو انسان په دې باندې خفه کېږي او خوشحالي، ولې دا د قرآن فیصله ده. یعنی مشرک د کومو خلکو چې عبادت کې د کومو معبودانو دا بې بسه دي،
نه دوی باندې د ضرر ورکولو قدرت لري او نه دوی ته د فائدې ورکولو او د دوی دا خبره کول چې د الله په نسبت باندې زموږ شفاعت وکړي دا غلطه ده دا خبره الله نه ده ویلي آیا په الله باندې دا چې خبره تړل چې الله رب العالمین ته پته نشته دا په الله باندې بدګماني ده او غلطه خبر کول دی او جرأت کول دی په الله باندې دا غننګي دا خبره معلومه شوه چې په کائنات کې هیڅ یو شفارسي نشته نه غي فائدہ ورکي نه نقصان ورکي او دا اختیار د الله رب العالمین په لاسو کې دی او د تکلیف په وخت کې دغه پیغمبران او ولیان دوی ته الله رب العالمین د دې اختیار نه دی ورکړی چې اواز ورته وکړی شي او ستاغه اواز هغه تکلیف تانه لري کی یا یو فائدہ ته ضرور رسي په دې وجه باندې معلومه شوه چې داغه د مشرکانو کار دی او کم خلک چې دا کار کوي دا مشرک دی په دې وجه الله رب العالمین وایي الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولیاء خبردار په دې خبره باندې ځان فوق لله الدين الخالص د الله د پاره دین خالص دی عبادت الله رب العالمین د پاره خالص دی والذین اتخذوا آکسان اتخذوا چې نیولي دي هغوی من دونه سوا د الله نه اولیاء حمایتیانو دوستانو ما نعبدهم دي سوی مونږه عبادت نه کوو د دوی الا مگر ليقربونا الى الله زلفا دا چې الله رب العالمین ته مونږ نږدې کی ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون یقینا الله فیصله وکړي په میز د دوی کې په هغه شي کې چې دوی اختلاف کوي الله رب العالمین وی دا خبر ځان نه کوي او بیا اختلاف ذریعہ وګرځي ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار او دغه انسان ته الله رب العالمین څه ویل دي چې دا ناشکر انسان دی او دا دروغجن دی الله لار نه خي هغه چا دا چې هغه ډیر دروغ ویونکي دی په الله باندې کفار ناشکری کوونکي دی د الله رب العالمین د نعمتونو د الله نه علاوه هیڅ یو حمایت کوونکي د ستاسو لپاره نشته دا حق خبره ده چې د انسان ته ټول نه نږدې هغه الله رب العالمین دی خو خلکو الله رب العالمین پرېښودو او د ځان نه د منېشلو شیونو عبادتونه یې شروع کړل او هغې ته یې ځان نږدې کړل په دې وجه باندې الله رب العالمین مونږ ټولو ته نږدې دی الله رب العالمین زمونږ پر یادرس دی الله رب العالمین زمونږ ټول کارونه سموي او مونږ نه نقصانات لري کوي او فائدې راته رارسوي نو پکار دا ده چې مونږ د یو الله عبادت وکړو چې الله رب العالمین زمونږ ملګرتیا وکړي دوستي وکړي الله مونږ له فائدې راکړي مونږ د نقصاناتو نه بچ کړي او د الله نه علاوه چې څومره هم مشرکان خلق د الله رب العالمین سره معبودان یې جوړ کړي دي باطل او د هغې نه ځان وساتو او خلق د هغې نه خبر کړو واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين دعوت اهل حدیث ٹی وی پی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ